یو کړی دی نه زه پیژنم دا مهرباني وکړئ چې ستا په علاقې کې هر قسم جرم کېږي د الله د احکاماتو چې هر قسمه نافرماني کېږي یو حقوق الله چې کوم دی هغه ته مونږ اودس نه کوې بس هغه ستا خپله ځان شیز دی د دې نه علاوه چې هر یو شیز ته ګورئ منشیات دي سودخور دی لوفر لپنګار دی جنکو ته کینی بدماش دی بدماش وایي چې ته مړه بد کې باندې بوره معاش کې باندې ماشه د معاشرې بدترین انسان د هغه طریقه ما ته راځي که نه ته ما ته وښیه بیا دې بدماشي باندې وکړي ټوپک مار شو نور داسې یو سړي تنګوي سپین ږیری تنګوي ظالم دی منشیات پټ ورکوي بل څه کار کړي ښکاره خو انشاء نشي کولی سړی بل هر قسم ښه په دې مشرانو کې داسې مشرانو ته به چرمو کې پیسې اخلي تر اوسه پورې خو داسې مشر ماته کړ شوی نه دی خو ما یو دوه خبرې اورېدلې دي په یې زه ډون لګوم زه بغیر ثبوته چاته هم لاس نه اچوم دې تاسو ګورئ خبرې نو که داسې مشر راته فټ شو چا په چرګه کې پیسې خوړلي خدای راستي کوي پرېږدم د دې رسول دپاره به زه مثال جوړوم مثال انشاءالله د تا مهرباني وکړئ راغونډ شئ د خپلې معاشرې چې کوم دی د دې تحفظ خیال وساتئ او زما نه کار کوئ ټیک شو جي سچ خبرنګي ما ته ښه ډاډه کوئ زما نمبر هر چا سره شته ما ته رنګ کوه خو حق خبره راته کوه استچو صاحب یو ضروري لغړې ده زمونږ په دې شوی څنګه چې مولانا صاحب وویل چېرې زمونږ ماشومان موبایل دکان ته بوځي حتی اول ماته ده وویل ته ماشوم له موبایل اخلي ولې اخلي ته مزدوري کې په سعودي عرب کې په دوبۍ کې به والد صاحب وي نیکه به وي ورور به وي هغه ته نه پیسې راولېږي دومره موبایل ورته والې د دې په ځای ورته د کتاب والا څه بل څه شي ورته والا اول خو دغه د بچو باندې ورته ورته مې وویل چې بلا ضرورته که ته ماشوم ته څه شی ورکړې که نه هغه نقصان یې در وړي ښه دوکانداران دي دوکانداران باندې خو زه لګیان یم او دې دوکانداران باندې ما دکانونه بند کړي دي په اسماعیله کې یو ځای کې بل ځای کې بیا پکې مشران راغلي دي خو تاسو به ستاونه کوئ داسې یو دوکاندار ته ورته معلومې دی دا کار کوي بلکل ما ته درسې باندې ناست دي دوکان بندوئ نه به کي دوکان هلکه تاسو عوام زما اواز هر دوکاندار ته ورسوئ چې چا هم ماشوم ته دا شی واچو ورته بله زه په یو دوکاندار باندې تېرېدم هلته کې د اتو انو کالو تاسو وړې وړې دوه جلکۍ ولاړې وې دا ډسپي صاحب ما وزیر و هغه ورته څه تریبونه ډرامې هسې اچول نو اول خو به چې هغه سره ما څه وکړه زه اوس نه وایم ورته هلته خو اول خو دومره سخت ما افسوس وکړو چې دا لوریانې خو د چا خو دي که نه د شپې ټیم دی د ماسوتن اذانونه یې ویلي وو نو ما یې دا اوس بریښې چا دي دا ښه بېګا ما سړکان دغه ځای کې په چارباغ کې نسري راسره پراته دي هغوی راولي ژړاګانو له ښه ستا بچې د کوره وځي د شپې د تې دومره تپوس دی که ته چېرته راغلې ښه چې زه یې ونیسم ما پسې به دنیا راکتې یاره چې بس بیا به نه کوي او پرېږدې وه مړه دونه ډک دی پته شي د لږه مهرباني وکړه په دې خپلو بچو باندې کنټرول راولئ د خپلو بچو سره سختي وکړئ ګورئ چې سختي ورسره نه کوئ خدای راستیب کړي پکې دوا وکړي او ګوره د دې چې څومره عمل دی دا په تا پسې کاونټ کېږي دې چې څومره غلطیانې کي تا پسې به درځي او ایس خو نن سبا داسې شي راوتی دی چې هېڅ چا ته نه ټوپک ضرورت شته هېڅ ضرورت ورته نشته بس هغه پخپل یو بارود دي نو د ایسو والا خو چې په محله کې دې وکتو او ما ته د ټلیفون ونکړو نو الله جل جلاله د ستا ټول نسل چې کوم دی دا شیان تماشیان کي نو مهرباني وکړئ ما ته ټلیفون کوه چې پلانکې سړي چې آیس کینګ که نه دې باندې پرېږدی ګورې ښه دې به ځان سره خامخا ملګري پیدا کوي ګوره تا چې ته داسې نشي کتلی چې بغیر ځان له دې نه ته نشه کوي دې به ځان لازما ستا بچې به دې نشي کوي ستا ورور به نشي کوي نو مهرباني وکړئ خبرې نه اوږدېږي بیا بس ما نه ښه ټیک ټاک کار غواړې هر رنګې کار زما نه غواړې به تکړه شئ زه هغه سړی نر ګڼم چې ما نه کار غواړي او په دې ودونو باندې لږه سختي راوړئ او دا یې جړاګان لږ مړه ما ته خو چا وویل نه پس کړه چې زه غیرتي یم او ته یې دا ډمتوب کړي دې به زه مرۍ کې نیسم او راکاږم بیا ګورې ښه چې هغه هر څوک بیا زه غیرتي صرف هغه سړی منم چې د الله احکامات مني به دغه غیرتي دی ما لپاره نور زه یو سړی نه منم دی او چې کوم سړی بیا د الله تعالی د احکاماتو چې کوم دی دې ته بیان کوي که نه نو زه به دې داسې کم داسې چې بېګا به کم کس نو کس کار کړی دی بس هغه ته اوس نه وایم لکه مهرباني وکړئ ګوره د خپل ودونه چې کوم دی دا د حدیثو د قرآن مطابق کامیابي ده پکې خپله زندګي خپل کور خپل بچي دا د حدیثو د قرآن مطابق یې کوم ګوره تباه کېږي
ګوره دې غیر ملکو تاسو وګورئ دا څومره چې غیر مسلمه دي الله تعالی یې دوی ته هدایت نصیب کړي د دوی نه تري شته یې تره د دوی ماما شته د دوی کاکا شته د دوی سني ولې په دغه رنګې حالات جوړ شي د دای حالات ته مونږ راولي وګورئ ٹھیک شو کنه جی نور چې څه خبرې ما ته ټیم ویل شي دا تاړه ده زما نمبر دی بل څه په دې کلو کې ټول ورځ ګرځم هر کلي کې زه ګرځم ما لاره کې ودروا ما ته وایه دا سړی غلطه او ته زه نه ښیم هلکه دومره خو دا خبرې او ته خبره زه وکړم ګوره دا پردی حق چې کوم دی مهرباني وکړې خو تا پردی حق دومره خوړېدول مې کرام ناست دې ته ډېر تفسیر نور نه وایم دې ویلې ته ووایي خو نه دې بخي ګورئ هلکه دا د الله قانون دی نه دې بخي ګوره رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه یو ورځ صحابي رالو آخري خبره ته کوم هغه ورته وایي چې په میدان جنګ کې زه جنګېږم جهاد کوم او زه بالکل مخامخ او په تیر باندې ولګم په سینه باندې شهید شوم زه به جنتي یم رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي ته به بېشکه جنتي یې وایي دا یو څو قدمه چې واخېستل ولې نازله شوه رسول پاک سره مو ته اواز وکړو واپس یې راوست وایي تا اوس څه وی وایي ما وی دا خبره ورته دوهره وکړه رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل وایي که په تا باندې چې د پردي حق نه وي بیا به جنتي اوس پوه شوې جهاد افضل عبادت دی دې کو نه دی افضل عبادت دی ولې افضل عبادت دی صبر او شکر پکې ګورې ډېر زیات دی صبر او شکر مهرباني وکړئ صبر کوئ شکر وباسئ او دې خپلې معاشرې ته چې کوم دی کار ووایئ دا ستاسو کامیابي ده د دنیا او د آخرت ٹھیک شو جی السلام علیکم